أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر 194 او 195 ده. د دې آیاتونو د مخکې سره چې دنو تعلق ده او په دې کې الله تعالی مؤمنانو ته یو ادب ورکوي او استثناء ده په دې کې چې مخکې ویلو چې وقت الوهم حيث ثقفتموهم چې په کوم ځای کې بیا مومئ نو قتل یې کوي. دا حیثو نه دی هر مکان او هر زمان له چې دنو شامل دی چې په هر ځای کې او په هر زمانه کې په جزیرة العرب کې به مشرکین نه پاتې کیږي، یهودیت او عیسائیت تو پکې نه پیدا کیږي او په عامه دنیا کې کاغه جزیه او ټیکس ورکیو نو بیا پاتې کېدی شي، خو غلبه به د اسلامي حاکمیت به د الله یي. نو اوس په دې کې استثناء ده چې په کوم ځای کې بیا مومئ نو قتل کوئ. نو 4 میاشتې داسې دي چې په هغې کې به چې دی نو جنګ نه کوئ، د جنگ ابتدا او په هغې کې چې دی نو نه کوئ. او دا حیث ثقفتموهم دا خو لکه عام و که نه عامه خبره وه، د حرمت او د غیر حرمت خبره پکې نه وه، ټولو میاشتو له شامل و. نو اوس دا په دې کې خاص شو، استثناء وشوه چې په دې 4 میاشتو کې به تاسو د جنگ ابتدا چې دی نو هغه به نه کوئ. که دا مشرکین خیال ساتي د حرمت د میاشتو نو تاسو هم چې دی نو بیا د دې میاشتو چې دی نو خیال ساتئ. د عزت میاشتې کمه دي نو یو ذوالقعده ده، یو ذوالحجه ده، یو محرم ده او بل رجب ده. د اسلام نه مخکې دا د عزت میاشتې وي او عربو مشرکینو هم چې دی نو د دې احترام او خیال ساتلو. دا 3 میاشتې پرله پسې دي، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، دا د حج دپاره مقرر وي. نو په دې کې به جنګ او جدال منئ، ځکه چې خلک په امن سره لاړ شي حج وکړي او په امن سره چې دی نو کور ته راواپس شي. او دا بل چې کوم و رجب دا د عمرې دپاره چې دی نو وه، نو په دې کې جنګ او جدال دا به نه وي، بلکې په امن سره به خلک عمرې له ځي او بیا به چې دی نو راواپس کېږي په امن سره. نو په هغې کې تاسو ته ما ویلو چې د دې تعلق د صلح حدیبیې سره دی، دا په هغه موقع باندې چې دی نو نازل دی چې کله کافرانو صحابه کرام او نبی علیہ السلام د مکې د داخلېدو نه چې دی نو منع کو او حدیبیې په مقام باندې یې بند کو. او بیا پکې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د مرګ خبر چې دی نو هم راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته د ونې لاندې چې دی نو د صحابه کرامو سره بیعت وکړو، صحابه کرامو د نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو د جنگ دپاره چې اوس هر څه یې اوس په جنګ کوو. د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدله به چې دی نو هغه اخلو. خو نبی علیہ السلام چې راوتی و او دغه ځای ته راغلی و نو دا د حرمت میاشت وه، د عزت میاشت وه، ذوالقعده وه، ذوالقعدې میاشت وه. نو چې په دې کې د جنگ اراده وکړله او هلته د عزت میاشت وه نو دا کار خو حرام و، دا خو نه و په کار. او په دې باندې مشرکینو اعتراض هم کړی و چې څنګه دا خو د عزت میاشت و، تاسو پکې جنگ څنګه کوئ؟ نو الله تعالی دا آیات نازل کو چې تاسو پکې جنگ نه کوئ، خو که دیو ابتدا وکړه نو بیا پکې جنگ کوئ. او مشهور روایت دا ده چې په صلح حدیبیه چې وشولله او پای کې دا لیکل وشو
چې تاسو به را روان چې دی نو په دې کال کې په را روان په 7 هجرۍ کې به چې دی نو راځئ او 3 ورځې به چې دی نو په مکه کې تېروئ نو بیا به چې دی نو واپس ځئ. نو د مسلمانانو سره دا یره پیدا شوه چې دا و کافر دي، دیو له د وعدې د پابندۍ څه حیثیت دی؟ کیدای چې دیو وعده چې دی نو ماته کړي او دیو د عزت د میاشتې خیال ونه ساتي. نو الله تعالی وویله چې د عزت میاشت خو شته که نه، د عزت میاشت ده، که دیو خیال ساتي نو تاسو به هم خیال ساتئ، او که دیو رسره تاسو په جنگ کې ابتدا نه کوئ نو که دیو رسره جنگ شروع کو نو بیا به د دفاع دپاره چې دی نو خپل جنگ کوئ. دا مطلب په دې کې بیانېږي. ښه جي، الشهر الحرام بالشهر الحرام، میاشت عزتمند ده په بدله د میاشت عزتمند کې ده. د دې څه معنی؟ نو دا معنی ده چې الله تعالی دیو ته وایي چې دا میاشت د حرمت په بدله د میاشت د حرمت کې ده، نو که دیو در سره جنگ کوو نو تاسو ور سره جنگ وکئ، او که دیو در سره جنگ نه کوو نو تاسو ورسره بیا جنگ مه کوئ، ځکه د حرمت میاشت ده. او دویم دا ده چې دویم قول چې دی نو هغه دا دی چې تاسو په 6 هجرۍ کې چې راووتلی یو او تاسو عمره چې دی نو ادا نه کړله، او پر روان کال باندې په 7 هجرۍ باندې چې دی نو تاسو عمره ادا کړله، نو په دې کې الله تعالی د نبي ته او صحابه کرامو ته تسلي غونته کې ورکوي چې هغه میاشت نه وه تیر کالو، هغه هم د حرمت میاشت وه، نو تاسو په هغې کې د عمرې نه چې دی نو بند شوی یو، نو دا تاسو چې دی نو اوس چې دا عمره ادا کړله نو دا هم د حرمت په میاشت کې م ادا کړله. نو دا داسې شوه لکه میاشت عزتمند ده په بدله د عزتمندي کې ده، هغه عمره چې دی نو تاسو په دې کې ادا کړله. والحرمات قصاص، او ټول عزتونه بدلې واله دي. دا جمع ده حرمات د حرمتین چې ما یوجب احترامه، چې د هغې به احترام او عزت کیږي. یعنی د انسان نفس حرام دی، عزتمند دی، د انسان مال دی او د انسان عزت دی، نو دا برابر دی چې ستا څنګه چې د نو یینه قیمتي ده نو دغه شانتې کې د بل انسان یینه هم قیمتي ده، هغه هم برابره ده. او چې نبی علیه صلات وسلام دیو چې دی نو د هغې د عزت خیال ونه ساتلو په صلح حدیبیې کې او د صحابو، نو دا عمرې چې بیا پر روان کال باندې وکړله نو دا د هغې بدله شوه، دا برابر شو د هغې چې ستاسو عزت ته چې دی نقصان در رسېدلی. نو ټول عزتونه چې دی نو هغه څه دي؟ هغه برابر دي. مطلب دا دی که ستا عزت چا واخیستو نو تم د هغې عزت چې دی نو اخیستی شي. او دا د عزت ښار دی مکه ده، نو دلته چې دی نو هر څه چې دی نو هغه حرام دي، برابر دي. په منې ته دا نو چا چې زیاتې وکړو علیکم په تاسو باندې، نو حرمات برابر دي، حرمتونه برابر دي، عزتونه برابر دي ټول. نو چې اوس په تا باندې څوک زیاتې وکړي نو فاعتدوا علیه، نو تاسو په هغې باندې زیاتې وکړئ. څه مقصد؟ بلکې دا به زیاتې نه وي، بلکې دا بدله د هغه زیاتې، دا زیاتې نه دی چې په تا باندې چا زیاتې کړی دی او تا په هغې باندې وکړو، دا زیاتې نه دی بلکې د هغه زیاتې چې دی نو بدله ده. مطلب دا دی چې تا چا یو څپېړه ووالي نو ته هم یو څپېړه ووهه، تا له چا لاس مات کو نو ته هم ورله لاس مات کا. نو که د دې کار نه فساد جوړېدو نو بیا به ته دا کار نه کوې، بلکې دا و بیا قاضي و جج ته به فیصله وړې، بیا به چې دی نو هغه کوي. ځکه ته د چا لاس ماتې نو د هغې نه نور شر فساد جوړېږي. نو ښه دا ده چې حاکم د هغې فیصله وکړي. او زیاتې به دا نه کوي چې
تا له چا یوه څپېړه درکړله ته چې دی نو هغې له لاس ماتې نو دا به زیاتې بیا داسې به نه کې ستا چې څومره نقصان شوی دی هغومره نقصان به چې دی نو ته د هغې کې او که اوس چې دی نو عدالت ته وړې نو په عدالت کې دا سره کېږي نه ځکه اسلامي قانون نشته د قرآن نظام نشته بس کیسونه به راښودی کېږي غریب سړی عدالت ته چېرته تللی شي بیا کیس چېرته وړی شي د غریب سړي خبره څوک چېرته اورېدی شي دا خو هغه نظام و د خلفای راشدینو اسلامي نظام و د قرآن نظام و په هغې کې چې دی نو غریب ته انصاف میلاوېدو نو په منیت د علیکم بالقتل فی الحرم والاحرام یا او الشهر چې په تاسو باندې څوک زیاتې وکړي په قتل سره یعنی جنگ در سره وکړي نو ته هم ورسره جنګ کې په الحرم په حرم کې رسه وکړي نو ته هم ورسره کې یا د احرام په حالت کې رسه وکړي نو ته هم ورسره کې یا په میاشتې عزتمندۍ کې رسره وکړي نو ته به کې بیا ته به ورسره حق عمره کې ښه جي نو پاتدو علیه نو زیاتې وکئ تاسو علیه په هغې باندې بمثل ما اعتد علیکم په مثل د هغې چې زیاتې کړی دی په تاسو باندې د هغې نه به زیاتې نه کې چا دله پوزه پرې کړله نو ته له پوزه پرې کړه چا دله غوږ پرې کړی نو ته به له غوږ پرې کړې د هغې نه به اخوا نه ځې بیا به څه شي بیا به زیاتې واتقوا الله ویرېږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی مع المتقین ملګری د متقیانو دی بالعون والنصر یعنی الله به د دې مؤمنانو امداد کوي او تایید به کوي چې له دوی سره ملګری چې څوک د الله احکام چې دی نو هغه مني او په هغې کې زیاتې نه کوي نو الله تعالی به د دې خلکو ملګری وانفقوا فی سبیل الله او مال ولګوئ انفاق وکئ فی سبیل الله په لار د الله کې انفاق خو پېژنئ که نه په دې کې اوس بل حکم د الله بیانوي په دې آیات کې چې هغه انفاق فی سبیل الله دی او جهاد د انفاق نه بغیر نه کېږي ګورئ جهاد به هله کېږي چې خلک پیسې ورکړي او مال ولګوي په دې نه بغیر جهاد کېږي نه کېږي نو په دې کې جهاد کې به څه کوې پیسه به لګې مال به لګې دا د الله حکم دی او اوس څنګه موږ انفاق کوو نو اوس جهادونه چې دی نو دا د ریاستي شی دی ښه جهاد کول د ریاست او د حکومت کار دی نو هغه څنګه انفاق دی نو ستا نه پرې ټیکس څومره ټیکس اخلي څومره ټیکسونه ستا نه اخلي په صابون کې چې دی نو ټیکس دی په صرفو کې چې دی نو ټیکس دی د خوراک هر شی چې دی نو په هغې کې د ټیکس ورکوې د بجلۍ بل څومره ټیکس دی پکې د تېره شوې میاشت کې په موږ پسې بجلي چې موږ کمه خرچ کړې وه 75 روپۍ وه او ټیکس پسې چې دی نو 415 روپۍ وه نو دا ټیکس چېرته ځي په دې باندې د ملک دفاع به کېږي دا انفاق دی که نه دغه انفاق دی اوس چې هغوی په بل ځای کې لګوي او جهاد پې نه کوي په فوج باندې څومره فیصد لګي 80% بجټ خو فوج باندې لګي که نه نو دا انفاق دی که نه په دې باندې به د ملک دفاع کېږي په دې باندې به جهاد کېږي او اوس جهاد پرېښی دی او کاروبارونه کوي او د عوامو له ټیکس پیسې راخلي په هغې باندې هندوانو له او سکانو له چې دی نو عبادت خانې جوړوي خو د دې غر کا د مسلم حکمران کار دا نه دی دا په تاریخ کې داسې نه ده شوي او وایي خزانه یاره خالده ویو خزانه خالده او په شپږ میاشت کې 100 ایکړه ځمکه چې دی نو هغه آباده شوله د قصور د سکانو بندرګاه مسلم حکمران به څه کوي هغه به د هغوی د عبادت خانو حفاظت به کوي جوړی به ولې نه جوړول به نه کوي مسلمان بادشاہ کار نه به جماعتونه جوړی او د توحید علمبرداري او مدرسې جوړیو دا به آبادیو د عوامو له ټیکس پیسې راواخیستلې په هغې باندې جهاد پکارو په هغې باندې کشمیر آزادول پکارو هغه مظلومان مسلمانان آزادول پکارو جهاد یې پرېښودو
او ټیکس پیسې ځي او بل ځای کې لګي. او دا خبره مې زده کړې چې په غریب باندې سره ټیکس شته نه. ګورئ د غریب نه ټیکس اخیستل ګناه کبیره ده. ټیکس به له چا نه اخیستی کېږي؟ د مالداره خلکو نه. ته د غریب نه ټیکس اخلي نو به سبا غلاګانې کوي، ډاکې به کوي، شوکې به کوي. او چې اسلامي قانون نو په اسلامي قانون کې بیا د مالدارو نه زکات اخیستی کېږي او په غریبانانو باندې خرج کېږي، د غریب نه اخیستی کېږي. نو دغه پند دی ښه، دا ټیکسونه نه دي، د جهاد پند ته ځي، د ملک دفاع پې کېږي. خو دلته د ریاست څه پته نه لګي که نه. بیا چې دلته دا مجاهدین راځي د څه دپاره راځي؟ نو د ریاست پته نه لګي چې ریاست مونږ ایجنسیانو ته ووایو که سیاسي حکومت ته ووایو. دلته مجاهد راشي وایي مونږه څه کوو، جهاد کوو، چانده راکوو. نو مونږ خو یو انفاق کوو که نه، ته ورته هسې وایه که نه. زموږ دا ټیکس پیسې چېرته ځي؟ په دې باندې د پوځیانو دفاع به نه کوي د ملکو، مسلمانانو به دیو به جهاد نه کوي، دیو دا دونه پیسې له څه دپاره خوري؟ دغه انفاق دی که نه. نو دلته چې مجاهد راشي نو هغه ځان نه پیډه چاپ کړی یو د حکومت پاکستان د رجسټري، او هلته چې دی نو سیاسي کسان وایي مونږ دا ختم کړلی. نو د ریاست پته نه لګي چې ریاست مونږ ایجنسیانو هغې ته ووایو که سیاسي کسانو ته ووایو. نو ځکه دغې کسانو ته مونږ څه نه وایو، راځي د تقریر کوي په جومات کې، چانده کوي، مونږ ته ځکه څه نه وایو چې د هغې په پیډ باندې د حکومت پاکستان د رجسټریشن نمبر لګېدلی. مه کوو چې کوي کار زیاته وړي. نور جهاد د دې خلکو کار نه دی، نه به د ریاست کاري. اوس که د هغوی نه رجسټر نه وی جو، دا ولې د ملک ادارې دا رجسټر کړی نه دی چې دا پیډ راوړي او سند راوړي. نو دغه شانته کې دا ځینې کارونه دي، دا به د حکومت ښه جهاد کول. او تاسو ته ما مخکې ویلو چې ګستاخ رسول نه دی، د پیغمبر ګستاخي وکړي یا د قرآن، نو هغې له به سزا څوک ورکوي؟ عوام به ورکوي؟ عوام به نه ورکوي. څوک به ورکوي؟ ریاست به ورکوي. ځکه که عوام دا شی په لاس کې واخلي نو سبا باسي یو سړي بل سړي ته قاري، نو هغه باسي څه به ویلي یا به ویل نه یو، او خلک به چې دی نو راپاسي سړی به ووجني. او ته خو به وایې چې صحابه خو داسې کړو، صحابه خو چې دی نو ګستاخ قتل کړو. نو دا خبره یې زده که د نبي علیه السلام په دور کې هر سړی چې دی نو د ریاست سړی وګورئ، هر سړی د حکومت نماینده و. بیا وروسته تقسیم وشو. ګورئ د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې تقسیم وشو، پوځیان ځان نشو، حکومت خلک جدا شو، هغوی له تنخواګانې ورکړی کېږي. بیا به دا کار چې دی نو هغوی کوي. ګورئ دا د حکومت کاري، ریاست تنخواګانې ورکوي او هغه خلک چلی. نو دغه شان جهاد بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې بیا هغې مجاهدینو به کولو، عام خلکو بیا نه کولو، پوځیان به هغوی ته به تنخوا میلاوېدله. نو په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي. اوس دلته په پاکستان کې تقسیم شوی دی، پولیس جدا دی، پوځ جدا دی، د ملک ادارې جدا دي. هر سړی د حکومت سړی نه دی، حکومت خاص خلک دی. که اوس هر سړی د حکومت سړی وی نو بیا صحیح وه، بیا سزا ورکولی شو. خو هر سړی د حکومت سړی نه دی. په دې لاهور کې چېرته یو کس به تلاوت کولو نو یخني به اور ته ناست و، نو د هغې چېرته قرآن به ورسره تلاوت پې کولو، جو هغه قرآن ته چې دی نو اور ته ولېدلی و. نو خلکو بلدلی و، نو خلکو بیا ایسته راپره کو. بیا څوک دې ته نه ګوري، خوستې ده چې دی نو سړی ایسته ووژو، مړی کو. څوک دې بیا تپوس هم نه کوي، تپوس هم بیا نشته. نو په دې باندې خلک پوهه کول پکار دي ښه چې دا ستا کار نه دی.
او ته چې حکومت نه کوي نو حکومت بدل که کنه خلک چې دین هغه راوله چې د اسلام نمایندګان د قرآن نظام راوله اوس په ناروې کې د قرآن بې حرمتي وشولله نو ټیک د هم خو خپل اواز به چې دنه اوچته و خو د هغې نه دا ښه نه ده چې موږ قرآن پاک ته رجوع وکړو چې چا ناظره نه یې کړې چې هغه ناظره یې زده کړي چا ترجمه نه یې کړې هغه ترجمه یې زده کړي هلته خلک راپاڅېدلو په روډونو کېناسته و قرآن مجیدونه چې دین راواخېستله کلاو یې کړه او دلته خلک د قرآن نه تښتي قرآن نه یې زده کوي نو دا به ته کله یې زده کوې چې کله دې قبر ته ورشي د قرآن تعلیمات به عام کوو ها دنیا ته په دې باندې به خلک پویه کوو چې بچی د دې نه خبر شي د قرآن د دې آیات دا ترجمه ده او دا یې مقصد دی د دې صورت دا خلاصه ده دا به هم زنانه په دې باندې ځان پویه کوي هم به سړي ځان پویه کوي د قرآن تعلیمات موږ په دنیا کې عام کړو او دا چې کوم نظام موږ ته وایي چې هغه نظام راولو وانفقوا مال لګوئ فی سبیل الله په لار د الله کې فی سبیل الله ټکی مخکې تیر شوی چې د الله د لار نه مطلب څه دی د الله د کلمې د اوچتوالي دپاره چې د الله خبره بلند شي د الله خبره چې دنه اوچته شي او کما جبر او زور د چې هغه جبر او زور چې دنه د کوپر چې دنه ختم شي او خلک چې دنه آزاد شي دې مشرکینو به مسلمانان څومره تنګول په مکه کې حق خبره چا نشو کوله چا مونځ نشو کوله د یو جبر او یو زور لکه نن چې په یورپ کې زنانه چې دنو هغه پرده نشي کوله هغه سکاپ نشي اچیله هغه باندې زور او زبردستی کیږي نو جهاد بس کوي دا زور او زبردستی به ختمه یو نو کوپر ملا و ماته او د الله خبر به اوچتیږي د الله حاکمیت به اوچتیږي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او مغرزوي خپل ځانونه په خپل لاسونو سره هلاکت ته نه دې څه مقصد نو دا یو روایت ده چې نقل له عبد الله ابن مسعود نه عبد الله ابن عباس نقل له تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبی دې ټولو تفاسیر راغسته ده او د حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه او د قتاده نه او د مجاهد نه نقل لی چې حضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ انصاری صحابي د په قسطنطنیه کې چې دنو دی جنگ کولو او ډیر سخت جنگ هغه د ایټلی او د روم سره د ایټلی والو سره جنگو نو په دې مسلمانانو په دې پوج کې یو سړی و مجاهد و صحابي و نو هغې ور ودنګله دشمن دې پوج ته او دا دشمن دا پوجه تیس نیس کو نو بعضې خلکو پکې دا آیات ویلو ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دی خو خپل ځان هلاکت ته ور واچېلو او قرآن وایي چې ځان هلاکت ته چې دن مور اچویو نو حضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په هغه ځای کې وویله چې دا خبره داسې نه ده د دې آیات دا مطلب نه دی وایي دا خو زموږ په باره کې نازل دی وایي مونږ چې کله د نبي علیه صلات وسلام سره مونږ جهادونه وکړه او مونږ غلبې حاصلې کړې او مونږ چې دی نو جهادونه وکړله او پراخي راله او مونږ په آرام شو چې اوس اسلام غالب شو نو مونږ وویله راجم شو په یو ځای کې نو مونږ وویله چې اوس مونږ له چې دی نو ترقي پکار ده چې مونږ پټي سنبال کو مونږ چې دی نو باغونه چې دی نو سنبال کو او مونږ چې دی نو تجارت وکړو چې ترقي مونږ ته حاصله شي نو الله تعالی وایي دا آیات نازل کو چې جهاد پرېښودلو چې څوک جهاد پرېږدي نو دا ځان هلاکت ته غذار کو دا ټول علما وایي چې د دې مقصد دا دی جهاد پرېښودل ځان هلاکت ته چې دی نو ورچیل دي نن هم پاکستانیان وایو وایي موږ جهاد نه کوو کشمیر پرېږدوه سی پیک جوړو ترقي موږ له چې دی نو پکار ده جهاد دې پرېښودو نو ذلت ته مخامخ کېږي
او دا په تا باندې را روان دی دا ذلتو دا ذلت در باندې را روان دی چې جهاد دې پرېښودلو. نو مطلب باندې پوه شویو چې جهاد سړی پرېږدي او ترقۍ ته متوجه شي، نو دا څه شو؟ دا هلاکت دی ښه. او نورو خلکو یې معنیګانې هم کړلې، خو دا زیات صحیح دی. او شیخ البانی په خپل صحیح کې دا نقل کړی دی، دوی ته صحیح ویلي. برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ وایي چې سړی ګناهونه کوي او د ګناهونو د وجې نه د الله د رحمت او د مغفرت نه مایوس شي، نو دې سړی ځان هلاکت ته غذار کو. د الله د مغفرت او د رحمت نه سړی نه ناامیده کېږي. هغه وایي دا مطلب یې دی. او بعضو پکې دا ویلي چې د الله تعالی په لار کې سړی مال خرج کړو او په هغې کې د حد نه تجاوز وکړي او چې ښځه او بچی چې دی نو هغه ضایع شي، نو دې کس ځان چې دی نو هلاکت ته غذار کو. او دلته شیخ امین الله چې دی نو هغه دا وایي ولا تلقوا بایدیکم، یعنی په خپلو لاسونو سره خپل ځانونه هلاکت ته مه غورځوئ. د دې مطلب دا دی چې جهاد پرېږدئ او په کور کې کښېنئ نو هلاک به شئ. او په حدیث ترمذي کې دا مطلب راغلی دی چې مالونه راجمع کول او په کورونو کې پاتې کېدل دا هلاکت دی، یا د الله د رحمت نه ناامیده کېدل دا هلاکت دی، یا د یو ګناه د پاسه بل ګناه کول او توبه او استغفار نه کول دا څه دی؟ دا هلاکت دی. او د جهاد نه علاوه نور خطرې ځایونو ته ځان ارچول نو دام هلاکت دی. دارنګې په جهاد کې انفاق نه کول دا هلاکت دی. او د حذیفه رضی الله تعالی عنه نه نقل لی چې دا آیات د نفقې په باره کې نازل شوی دی چې سړی د الله تعالی په لار کې چې دی نو جهاد ونه کړي. د جهاد نه علاوه نور ځان چې دی نو سړی هلاکت ته غذاري، نشې کوي نو دا ځان هلاک کوي که نه، یا ډریونګ کوي او ډریونګ چې دی نو داسې کوي چې هغه د حد نه اخوا تیز رفتاري کوي. دا نوجوانان دا لکان دي دا موټر سایکل څنګه چلوي، دا ځان هلاک کول دي که نه. او دا سلنګسرې وله خرابې کړي او دا اوازونه کوي، هېڅ چا هم پکې چې نه یو څو برابر نه کړه چې ډانګې ورته ونیسي چې دا موټر سایکل ستا ولې خراب دی، اوازونه ولې کوي. بیماران دي، ضعیفان دي په دې لارو کې، او دا په سړي باندې څومره خوښې د اواز لګي، نو ځان به هلاکت ته چې دی نه ورچي. واحسن و احسان کوئ او نیک عملونه کوئ. ګورئ ان الله بېشک الله پاک یحب المحسنین، مینه او محبت کوي د نیک عمل کوونکو سره. هر مازدیګر او هر سهار د انسان ریکارډ خیږي پورته، نو ته ځان ته چې دا سوچ کوه که نه چې د سهار نه ما د اوسه پورې کم نیک اعمال وکړله چې پای کې اخلاص و خالص د الله د رضا دپاره شوي. یو پیپر په عملنامه کې چې دن پورته خیږي، د فرشتو تبدیلي کېږي سهار او مازدیګر او ریکارډ پورته خیږي او روان دی. نو موږ څومره نیک اعمال کوو. احسان تا ته ما مخکې ویلو، احسان دې ته وایي چې یو سړی عمل وکړي په اخلاص سره. او هغه په عبادت کې احسان دا دی، حدیث کې راځي، حدیث جبریل کې چې د احسان تپوس د نبی علیہ السلام نه وشو چې مل احسان، احسان څه ته وایي؟ نو ان تعبد الله کانک تراه، چې ته د الله عبادت داسې وکړې چې ته الله ته ګورې، دې ته احسان وایي. او فإن لم تکن تراه فإنه یراک، که دا تصور او دا خیال دې نه جوړېږي چې زه الله ته ګورم، نو بیا دویم کار به دا کې چې زه خو الله نه ینم، خو الله خو ما ییني که نه. چېرته موږ داسې عبادت وکړو، یو ورځو داسې مونځ موږ چېرته وکړو چې په هغې کې زموږ دا توجه وي چې موږ الله ته ګورو، او یا که دا توجه زموږ نه یو چې دا توجه خو زموږ یي که نه چې زه خو الله نه ینم، خو الله خو ما ییني که نه. که په عبادت کې دا دو شیونه نه و نو دا سره عبادت دی نه، دا هېڅ شی نه دی.
موږ مونځ کوو د دنیا سوچونه یې پیسې او دکانداري او تجارت و نو دا مونځ دی دې ته خو مونځ د عبادت نه وایي مونځ خو هغه مونځ دی هغه عبادت دی چې پای کې ته الله یینې او چې ته الله نه یینې نو بیا به دا تصور ځان نه جوړی چې الله تعالی ما یینې ته داسې یو مونځ وکړه ته بیا د مونځ د خوند نه خبر شي نو دې ته احسان وایو او په معاملاتو کې او په معاشرت کې احسان دا دی حدیث د مسند احمد د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې د ځان دپاره ته څه خوښې نو هغه به د بل مسلمان دپاره خوښې دا په معاشرت کې او په معاملاتو کې احسان دا دی چې ته د نور دپاره د ځان دپاره څه شی خوښې نو هغه به د نور مسلمانانو دپاره خوښې د ځان دپاره عزت خوښې دا به نور دپاره هم خوښې ته ځان دپاره دا نه خوښې چې زما څوک بېعزتي وکړي نو ته د بل مسلمان بېعزتي ولیکې ته دا نه خوښې چې زما نه څوک غلا وکړي زما سره څوک خیانت وکړي زما سره څوک دوکه وکړي نو ته د بل مسلمان سره داسې ولیکې دا په معاملاتو په معاشرت کې احسان الله دې په موږ کې احسان صفت پیدا کړي بس ده الشهر الحرام و میاشت عزتمنده بشهر الحرام په بدل د میاشت د عزتمندي کې دي والحرمات قصاص او ټول عزتونه بدلی والدي مساوات دي ښه مساوات قصاص ته مساوات ته پمنه تدا علیکم نو چا چې زیاته او کو پتا سو باندې پات دونو تاسو زیاته او کوي علیه پاغي باندې بمثل ما تدا علیکم په مثل د هغه چې زیاته کړي د پتا سو باندې واتقوا الله ويرګي د الله نه والمو پوه شي ان الله چې یقینا الله مال متقین ملګری د پرهیزګارانو دی او یا دلته د متقیانو مطلب مجاهدین دي مجاهدین سره دی ځکه چې جهاد خبره روانه ده وانفقوا او انفاق وکئ مال ولګوئ په سبیل الله په لار د الله کې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه او مغرزوئ ځانونه خپل په خپلو لاسونو باندې هلاکت ته په خپلو لاسونو سره هلاکت ته واحسنوا احسان کوئ نیک عملونه کوئ ان الله بشک الله پاک یحب المحسنین منو محبت کوي نیک عمل کوونکو سره وایو کس